أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سورة البقرة آية نمبر 23. وإن كنتم او کچریه تاسو فی ریب پشکی مما دها غسنا نزلنا چې نازل کړو مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې فاتو نراوړی بسورة یو سورت من مثله پشان دده ودعوا او راوبلی شهداءکم مددگاران خپل من دون الله ما سوا د الله پاکنا إن كنتم صادقين كچری تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا بیا کچری تاسو نکړی ولن تفعلوا او هرگز به نکړی تاسو فاتقوا النار التي نؤيرګی د هغه ورنا فاتقوا يرګی النار د هغه ورنا التي وقودها چې خشاک داغه الناس خلق دي والحجاره او کانی دي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو د پاره وبشر الذين آمنوا وبشر الذين زیر ورکه خلق تا امنو چا چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل کړي نیک ان لهم بشکا غیلرا جنات باغون دی تجری بهیږي من تحتها لاندې داغینا الانهار نهرنا كلما رزقوا کلچ هم ورکړي شي منها د دغه باغونو من ثمرة سموا رزقا د پاره د رزق قالوا نوبوای هذا الذي دافها غسدي رزقنا چې راکړي شوی و مونږ من قبل وړاندې د دینا واتو به او ور بکړي شي هغه ته متشابها میوه پشان د یوبل ولهم اوغید پارا فيها وی بپاغی کی ازواج ببیانی مطهرة پاکیزا وهم او وی باغی فیها پدی جنت کی خالدون ہمیشہ د پارا. د دې آیاتونو ربط ما قبل کی پرون چې کوم سبق مونږ ویلو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تتقون پدغه کې د الله د توحید او د الله د وجود د اثبات بیانو یعنی پدغه آیاتونو کې الله رب ذوالجلال توحید چې دین هغه ثابت کړو صداسي کارونه چې دین هغه بیان کړل او انساني وته متوجي کو چې ستا خلقیت تو څنګه وي مونږ ته پیدا کړلې ستاسو لپاره چې مونږ زمکه چې پیدا کړل ستاسو لپاره مونږ اسمان پیدا کړل دغه شانتي بیا مونږ د اسمان نه چې دین او بنازل کړو او داغه په ذریعہ باندې چې دی مونږ چې ستاسو لپاره چې دین او د زمکی نه میوجات وغیرہ چې دی راوکاګل او دا هغه کارونه دي چې دا بل څوک نشي کولای. د انسان تخلیق چې په کوم انداز کې شوی دی دا بل څوک نشي کولای. دغه شانتي د ازمکه پیدایش د اسمان پیدایش
دا بل څوک نشي کولای نو الله رب ذوالجلال وی چې دا بل څوک نشي کولای ما کړی دي زبدی باندې قادر يم نو بیا د عبادت لایق هم زیما نو دې ته توحید ویل کی چې کوم کار الله کولی شي بل څوک نشي کولای پاغي کې وسر څوک شریک نه دی تنه تنها چې نو دا هر څه کړی دي نو دغه ذات چې نو دا لایق د عبادت دی چې موږ د هغه عبادت وکړو نو دا توحید دی او په دې نن آیاتونو کې الله رب ذوالجلال د پیغمبر علی السلام رسالت ثابتې هغه دارنګي ته د مشرکین او منکرین چې دینو پر قرآن باندې اعتراض کولو چې دا کلام چې دینو دا د الله کلام نه دی او د دې اعتراض مقصد هم داو چې پیغمبر علی السلام کم د نبوت داوا کړی و نو هغه اعتراض چې دوی په دې کلام باندې کوي نو حقیقت کې دا پیغمبر علی السلام په نبوت او پر رسالت باندې اعتراض کوي چې دا کلام دا د الله کلام نه دی ته چې وی زو الله نبی را لګلیم او په ما باندې دا کلام را نازل کړی دی ما تاسو دا پیش کړلو نو دا د الله کلام نه دی نو مطلب دا دی چې دوی اصل کې د پیغمبر علی السلام د هغه رسالت انکار کوي چې مونږ به وایو چې دا کلام دا د الله کلام نه دی دا خو تاریخ خپل ځان نه چیرې جوړ کړی دی نو چې تاریخ خپل ځان نه جوړ کړی نو د الله کلام نشو نعوذ بالله نو تو نبی نشولې نو دا هغه بنیادی اعتراض دی نو اس الله رب ذوالجلال پیغمبر علی السلام هغه رسالت په دې انداز باندې ثابتې هغه له چیلنج ورکړي که تاسو په دې کلام باندې اعتراض کوئ چې دا د الله کلام نه دی او تاسو دا وایئ چې دا کلام چې دینو د پیغمبر علیهم السلام چې د خپل ځان جوړ کړی دی د خپل خبرې دي نو بیا خو تاسو هم چې انسانان یې پیغمبر علی السلام پیدایش خو د سلويختو کالو پورې چې دا کلام خو پیغمبر علی السلام ته چې دینو په سلويخ کال عمر ته ورسېدو پس دا غیر پیغمبر علی السلام ته چې نبوت میراویږي او بیا قرآن چې دا نازلېږي نو د پیغمبر علی السلام ورکوټوالي د پیغمبر علی السلام ټول ځواني چې هغه په تاسو کې چې تیر شوی دا نو پیغمبر علی السلام چې دینو نه چرته مدرسې ته ناشتي نه چرته چې دینو چرته تعلیم او تعلمي کوي چرته چانه ذکر نه کوي یو امپړ نو چې هغه داس یو بهترین کلام چې هغه پیش کولی شي نو پتا سو کې خو چې دینو غټ فصحا موجود دي پتا سو کې چې غټ شاعران موجود دي او دا چې مفسرین فرمایي چې د عربو په فطرت کې چې دینو دا فصاحت او بلاغت چې هغه پروت کنور سوو کنو دا شعر او شاعری خو چې دینو دا غو د کور چې دینو یو قسم له چې دینو مهارتو د وړو کې نه وړو کې ماشوم او ماشومه او بیا خو ځوانان چې دا خو بل طرف ته دا خو که نظم به وي هغه به چې اعلی درجه او که نثر به وي هغه به چې اعلی درجه ډېر غټ فصاحت په عربو کې پیغمبر علی السلام کتاس پیغمبر علی السلام خو چې دینو په مدرسې کې نه دی پاتې شوی هغه چرته چانه ذکر نه کړی او تاسو هم په دیوانی چې دی گواهی چرته بل زین نه راغلی هم تاسو په مکه کې چې پیدا شوی دی او را لوي شو تاسو په قول که تاسو وایي چې دا کلام دا پیغمبر علی السلام د ځان نه جوړ کړی دی نو په تاسو کې خو چې دینو غټ فصحا او بلغا موجود دي چیلنج تاسو ته راوړی د دې په شانتي او صورت راوړی او دا چیلنج الله رب ذوالجلال پر قرآن کې په مختلفو زګونو کې چې په مختلف انداز سره رخ کړی دي ایو ذکر ارشاد فرمایي کنه قل ان اجتمعت الانس والجن على مثله هذا القرآن فليأتوا بمثله الته ول چې د ټول قرآن چیلنج ور کړی دي که تاسو پر قرآن کې شک کوئ نو راوړی د قرآن په شانتي مثال راوړی جوړ کړئ تاسو جوړ کړئ دا چې د کم فصاحت د کم بلاغت پدې کې چې کم جامعیت پدې کې چې الله چې کم قانون بیان کړی دی الله چې کم علوم پدې کې ورننه باسي دي د انسان د ژوندۍ سره چې کم بنیادی سيزونه متعلق دی هغه الله پدې کې په جامعیت سره چې هغه بیان کړی دی کم قانون چې الله رب ذوالجلال چې پدې کې چې هغه د ماشوم نواله تر د
بوډا پور چې داغو لپاره داغو د ژوندۍ د تیرول لپاره کم قوانین په دې کې بیان کړی دي تاسو هم دغه شانتي قران چې غراوړي او بعضو مقامات کې بعشر سور مثلی ټول قران نشه راوړي د دې قران په شانتي لس سورتونه راوړي هغه دی واړه سورتونه ولې نه او په دې آیت کې وتعالى چیلنج ورکړي فاتو بسوره مثلی یو سورت راوړي یو ټول قران نشه پیش کولای مراوړي لس سورتونه نشه پیش کولای مراوړي یو سورت چې دا غراوړي نو د دې نه چې تر پیغمبر علی السلام په زمانه کې هم او د پیغمبر علی السلام نواله تر وسه پوری تقریبا 1400 کال تیر شو دا چیلنج لا بسو قبلی ولې چې دا کلام دا د دې کم فصاحت دی کم بلاغت دی په دې باندې چې دینو علما پويږي په دې باندې چې دینو عرب بیا پويږي دلته یو اعتراض کیږي چې الله رب ذوالجلال خو کا بالفرض د دې فصاحت او بلاغت ته وکتلی شي چې دا قران په دې کې څومره فصاحت دی په دې کې څومره بلاغت دی نو بیا خو د دې مخاطبین خو چې دینو هغه عرب دی ولې چې عرب چې په عربی پويږي هغه په فصاحت او بلاغت باندې هغه پويږي نو بیا خو چې دا چیلن چې صرف عرب والته نور چاته نه دی نو دې مفسرین جواب کوي چې نه دا ټول انسانيت ته چې د چیلن دی څوک چې په دې کلام باندې شک کوي پر نفس کلام پر د الله پر کلام کې خو شک نشته دی خو که څوک شک کوي هغه خپل علم مطابق باندې باغ شک کوي دا علم بناقصي نو عام خلکو د پاره پدې کې څنګه چیلنج نو عام خلکو چې پدې کې الله رب ذوالجلال کم قوانین کې خو دي په جامعیت سره د زندګۍ په هر پهلو چې نو دې کلام چې داږي خبره کړی دا نو راوړی داسې یو کلام بیا پیش کړي داسې یو صورت چې هغه بیا پیش کړي پیغمبر علی السلام خو چې دا غام پړو کنه تاسو خو چې دینو تعلیم یافته وای تاسو خو چې دینو غټ فصاحه او شاعران د به موجود دي نو راوړی نو چې عاجز شي نو پوه شي چې دا کلام د پیغمبر علی السلام نه دی دا چا کلام دی دا د الله کلام دی او الله کلام چې تاسو څوک پیش کړي دا پیغمبر پیش کړي نو پوه شي چې دا د الله رسول دی وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرِيَ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكٍّ مِّمَّا دا هغه کلام نه دا کم کلام شری د دینه نزلنا چې نازل کړو مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې فاتو نوراولی بسورۃ یو سورت دلته مفسرین فرمایي چې دلته الله رب ذوالجلال سورتین ذکر کړلو سورتین دا چې دي دا نکره د نکره یو عام مطلب دا دی په قران کې خو 114 سورتونه دي نو په دې کې بعضی غټ او بعضی سری واړه دي نو الله رب ذوالجلال عام صورت په بیانې چې تاسو او یو ولوکی نه ولوکی صورت چې تاسو ته کمخکاری داغي په شانت چې بل صورت پیش کړي خو لیکن عاجز من مثله په شان ده ودعوا شهداءكم من دون الله عام طور باندې بعض اوقات انسان په خپل باندې یو کار نشي کولی تا ته څوک وایي کنه بای دا کار وکړه نو هغه وایي چې زه نشم کولای خو به ځان سره چې دی رور براولم پلار براولم موږ په شریک باندې وکړو الله رب ذوالجلال دوی ته وایي که تاسو په یوازې باندې نشئ کولی کنه راولې د ځان سره چې خپل مددګاران هم راولې تاسو چې څوک د چانه مدد اخلي شهدا شاهد گواه ته ویل کیږي گواه څوک هغه چې کوم حاضر وي شاهد عربی ژبه کې گواه ته ویل کیږي دا هغه جمع ده او گواه څوک چې کوم خلک حاضر وي موجود هغه گواہی ورکوي نو یا خو د دین مراد هغه کم خلک چې موجود دي هغه ځان سره ټول راولي یا کنه د دین علاوه چې تاسو نو معاون او مددگار دی هغه راولي او یا چې د دین مراد تاسو چې کوم بوتانو ته عبادت او پوجا لګوي او کوم دغه عبادت کوي تاسو هغه د ځان سره راولي چیلنج قبول کوي یو صورت ټول قران پیش کولای شي ټول نشي لس صورت پیش کوي لس نشي یو صورت چې د دې په شان دي پیش کوي کتا تاسو پیش کو بیا به چینو په دې قران کې کتا تاسو شک کوي کار سکوي ک نشي پیش کولای نو عاجز شوي پوه شي چې دا کلام د الله دی او دا کلام په چا نازل شوی دا په پیغمبر باندې نازل شوی معلومه شو چې پیغمبر علی السلام دا د الله رسول دی وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرِيَ تَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكٍّ مِّمَّا دَهَا غِسَنَا نَزَّلْنَا چې نازل کړو مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې فاتو نوراوړې بسورۃ یو سورت من مثله پشان ده ودعوا او رأوا بلی شهداءکم مددګاران خپل من دون الله ما سوا د الله پاکنا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې
تاسو چې را کوم داوا کړی د کوم داوا کوي د شک دا چې دا کلام د الله نه دی نو که تاسو په دې داوا کې چې دی رښتینی راولې بیا د دې په شان پیش کړئ فإن لم تفعلوا بیا کچری تاسو نکړې شي یعنی که تاسو دا کارونه کړو نو الله ولله د مخکې پیشنګوي ور کوي ولن تفعلوا او هرگز به تاسو دا کارونه کوي هرگز به چې تاسو د دې قران په شان دي چې د مخکې نو ته الله چې پیشنګوي ور کوي چې تاسو ورې دا کار نشئ کولای تاسو د دې کلام په شان دي چې فصیح او بلیغ او جامعیت خوند کې کلام چې دا نشئ پیش کولای ها نو چې بیا نشئ کولای نو بیا سي چللی فتقوا النار التي بس او یریږي نار التي دور هاغنا وقودها چې خشاک داغي الناس دا خلق دي کم خلق چې بری قران کې شک کوي کنه ورس په قیامت باندې بچری په دې ور کې دوی بیا سوځي والحجاره او کانی ها یعنی د کانی مطلب دا دی یا خو د دینه مراد لکه څنګه چې دا کویله نه کویله د دې تپش نه ډیر سخی ډیر زیات یا خو هغه کویله طرف ته اشاره ده یا چې کم حقيقي کم کانی دي دغه سړي یا دغه کانی دی او دومره دا ور غړي چې دا کانی به مسکه ولي کوي او یا چې د دې قانون مراد هغه بوتان کم بوتان چې دوی دا قانون جوړول هغه هم د دوی سر چې په دې ور کې سوځي او عدت للکافرین تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو لپاره وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا خلق ته امنو چا چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل کړي نیک دا د الله رب ذوالجلال پر کلام کې دا مختلف انداز چې هغه اختیار کړي په کوم ځای کې هم چې الله رب ذوالجلال د کافرانو او د غوی چې دینو ترهیب او د غوی د عذاب بیان کړي دي نو داغه نه پس چې نو بیا په مسلمانانو او ایمان والے ته چې دي لکه زیری ورکه اصلي چې د ایمان والے چې د دغه حالت نه چې دي غبراو شابو خپنه شي نو دلته الله رب ذوالجلال پر خپل بندگانو دونه مهربان دي زیری ورکه خوشخبری وای تاسو غوري تاسو نه غوري تاسو لپاره غوري جهنم چې دی غوري نه دي تیار شوی تاسو لپاره خو چې دی زیری لري وبشر او زیری ورکا هغه خلق ته امنو چا چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او عمل کړي نه قران کې عام طور باندې د ایمان سره چې د عمل صالح تذکرہ کړی دا نو معلومیږي مفسرین هم فرمایي چې د نجات لپاره د کامل نجات لپاره صرف ایمان چې دا ضروری ده پوره نه دی د ایمان سره چې دی عمل صالح چې دا به ضروری دي تا چې کامل ایمان تا چې جنت ته چې په اولنی فرصت کې نه نباسي ټیک د ایمان نه من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه چا چې کلمه وي دی به دا کلمه به یورز دی خامخا جنت ته نه نباسي خو کله کلمې نه پس د عمل چې دی هغه صحیح نه دی نو د دغه خپل ګناهونو کفاره به چې هغه به څو وخت پورې په دغه جهنم کې وي او بیا به راوځي خو لیکن په اولنی فرصت کې چې په کامل تور باندې دی چې جنت ته داخل شي دا غیر پر سره عمل صالح چې هغه شرط دی دیو جنا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمای عمل صالح څه ته ویل کی هر هغه عمل ته ویل کی چې په اخلاص باندې پاغي کړیا نه نو ما ته یو عمل کوو مثلا جمعه ته راځم منځ کوم دا یو ښه عمل دی نیک عمل دی د چا سره چې دې زو تعاون کوم دا چا سره چې دې نو زو خیر خوایي کوم نو عمل خود خدي خو لیکن اخلاص پکې شته او کنيشته ریا اصلي چې ریا پکې زره چا د دکلاوی د پاره چې دینو دارغه خونه کوما نو حضرت عثمان رضی الله تعالی د عمل صالح تعریف هم دغه کوي چې ارها عمل چاغي کې اخلاص او د ریا نسی هغه پاتوي دغه شانته حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا عمل صالح چې یو خدای چې هغه عمل په علم سر شوی دی چې کوم عمل کوي چاغي داغي علم د سری کوم عمل چې د علم مطابق وشي نو دی بیا حرام هم پیژن او دی بیا حلال هم پیژن کله چې سړي سره یو علم راشي بیا دی یو کار کوي نو دته پته لګي چې دا کار زماره لپاره حلال دی او دا کار زماره لپاره سره حرام دی دغه شانتي ور سره نیت چې دی په کم نیت باندې چې نو دا کار کوي دریم نمبر باندې صبر دی چې کم کار کوي او په دته به کوم مشکل پیښ شو هغه باندې دل صبر کار دی صبر پکار دی نو دا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د عمل صالح تعریف په دغه سره کوي وبشر الذين زير ورکا هغه خلق ته امنو چا چې ایمان راوړي او عمل صالحات او عمل وکړو نیک ان لهم بشکا غیلرا جنات باغون دی تجری بهیږي من تحتها لاندې دا غینا الانهار نهرنا ګور یو جنت یو جهنم دی نو جنت او جهنم د دې حد پوری
چې او جنت شته او جهنم شته په دې باندې زموږ ایمان دی د دې تعلق چې دینو د علم غیب سره دی خو لیکن په مزید په حقیقت کې ورډوبېدل چې دا جنت به څنګه یو دا څنګه کیفیت دی او دا جهنم دی د دې سره چې دین زموږ سره تعلق نشته د دې سره خو زموږ تعلق دی چې او جنت شته او چې جهنم شته په دې زموږ ایمان دی خو لیکن داغه پوره چې په پوره ډیټیل کې تل چې دا به څنګه نو د دې سره چې زموږ سره تعلق نشته بس الله زموږ لپاره جوړ کړی دی د مسلمانانو لپاره اول ته چې دلته زموږ ټول مؤمنانو مسلمانانو نصیب کال ته چې موږ ته اندازه لګي چې څنګه روایتونه کې راځي چې دا جنت کې چې لوی میدان دی لوی میدان او داغه باغونه چې داغه زما استاد سبحان الله الحمدلله الله اکبر په ذریعہ باندې تیاریږي سبحان الله دوی استاد د حصے په جنت کې چې یو ونه ولګیدل الحمدلله دوی استاد د حصے په هغه میدان کې چې نو ونه ولګیدل الله اکبر دوی استاد د حصے په جنت کې چې نو هغه ونه ولګیدل دیو چې پیغمبر اسلام فرمایي چې تاسو ذکر ډیر کوئ چې تاسو د حصے چې کم جنت ته هغه شي هغه باغات جوړ شي اچھا جی ان لهم چې بشکا غویلرا جنات باغون دی د جری چې بهيږي من تحتها لاندې داغینا الانهار نهرنا كلما کلچهم رزقوا ورکریشی منها د دغه باغوننا من ثمرة سمیوه رزقا د پاره د رزق قالوا ان ابواید هذا الذي دا خو هغه سدي رزقنا چې راکړی شی وو مونږ ته مخکي چې راکړی شی وو مونږ ته من قبل وړاندې د دینه نو دغه جنت دا کم جنت اصل کې جنت په عربی ژبه کې باغ ته ویل کېږي باغ ته ولیکن اصطلاحي معنی د دې هغه مخصوص مکان دی کوم چې الله رب الجلال د مؤمنین لپاره تیار کړی دی هغه ته جنت ویل کېږي نو کله چې دا جنتیان نو ته دغه باغونه سمیوي ورکړي شي د رزق لپاره نو دی به چې دا میوي خو چې دا خو موږ په دنیا کې لیدلې دا خو مثلا انار دی مڼه ده مالټه ده په دې شکل باندې بچنی راغو ته دغه میوي ورخي او اتوبه متشابهه مخیر روان نو دوی چې دا مو خو د جنت ډیر تعریفونه اوریدل نو دلته خو هغه سینه مونږ ته ملایي نو مفسرین فرمایي چې دغه میوي خو چې دی صورتن او دغه شانتي درن په اعتبار باندې و چې نو د دنیایي میوه په شانتي وي خو لیکن تلذذن داغي چې کومه مزه ده هغه به سي هغه بدل وي دی خو بګوري چې دا خو انار دی خو لیکن هغه ذائقه چې نو هغه به انار په شان دی هغه بل شانتي ذائقه دی وجه پیغمبر اسلام فرمایي کنه چې ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله رب ذوالجلال په جنت کې د مسلمانانو ایمانوال د پاره چې هغه نعمتونه تیار کړی دي چې هغه د سترګو چې لیدلې نه دي په غوګونو باندې چې دینو داغه متعلق ساوري دلی نه دي او دغه شانتي په ځړ کې چې دینو داغه متعلق چې سوچ هم نه پیدا شوی نو داسې قسمه داسې مذهب به کې داسې لذت به کې چې داغه متعلق و چې دی په دنیا کې اډول نه اوریدلی نه به چرته چې دینو لیدلی به یو نه به چرته داغه متعلق په ځړ کې څه دغه پیدا شوی کلما کلچهم رزقوا ورکلشی منها داغی باغوننا من ثمرة سمیوارس قند پار در رزق قالوا نؤبوائی هذا الذي دا خو هغه سدي رزقنا چې راکړی شوی مونږ ته من قبل وړاندې د دینا و اتو به او ور وکړی شي دوی ته متشابهن میوه پشان د یو شان میوه به د صورت په اعتبار باندې د رنگ په اعتبار باندې خو لیکن د ذائقه په اعتبار باندې چې د یو بل نه وسي مختلف وي ولهم او غیلرا فیها فاغی کی ازواج یعنی په دغه جنت کې با ازواج بیبیانی ببی مطهره پاکیزه ببی بیبیانی ببی خو لیکن پاکیزه ببی د بول براز نه پاکی د حیض و نفاس د وینې نه بچی هغه وسی هغه پاکی وي وهم فیها او وبدی پاغی کی خالدون همیشه لپاره دنیای چې څومره نعمتونه دي دنیا کې انسان چې دی غواړي چې لما بهترین مکان وي صحیح ده کنه بهترین زما مکان وي دغه شانتي چې دینو زما بهترین چې دینو مال او جایداد وي او داغې نه چې دینو ما نفع چې حاصل ول داغې نه چې ما مزه غستلې خو چې د دنیا چې څومره نعمتونه دي دا به سکی دا به فنا کیږي دا به ختميږي یا به چې دی د دنه باغ نعمت چې لاړ شي یا به دی دغه نعمت لاړ شي مړ به شي بس خبره به ختمه خو لیکن د جنت چې نعمتونه د جنت کې مکمل مزي چې هغه هم همیشه لپاره دي او د جهنم چې کم د جهنم چې کوم سزاګانی او عذابونه دي د کافرانو لپاره هغه هم سړي هغه هم همیشه لپاره دي نو دی وجینا د دنیا غم چې دی
پاغي باندې خفه کېدل نه دي پکار د دنیا چې کم نعمت دی او د دنیا چې کم راحت دی په دې باندې هم چې دینو داسې نه دي خوشاله کېدل پکار چې پاغي په وجه باندې زما واستانه چې دی الله چې دی هیر شي دا الله ذات نه چې دی موت غافل شو او موت په نور سبسي ورپسې شو ولي چې د دنیا غم چې دی دا هم ختمېدون کړي او د دنیا خوشحالي چې دا هم ختمېدون کړي همیشه خوشحالي هغه د جنت ته او همیشه غم چې دی هغه سره هغه د جهنم دی وان کنتم او کچریه تاسو فی ریب پشکی مما ده غسنا نزلنا چې نازل کو مونږه علی عبدنا په بند خپل باندې فاتو نراوی بسورت یو سورت مثله پشان ده ودعوا او راو بلی شهداءکم مددگاران خپل من دون الله ما سوا د الله پاکنا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا بیا کچری تاسو نکړی دا کار ولن تفعلوا او هرگز به نکړی تاسو دا کار به نکړی کم چې تاسو الله دا چیلنج درکو دا تاسو نشه پوره کولی فتقوا النار التي نويريږي دها غورنا وقودها چې خشاک داغه الناس خلق دي والحجاره او کان دي په خلق باندې ببلیګو په کانو باندې بچی دا غلم دی وي وعدت تایر کړ شوی دی للکافرین د کافرانو لپاره وبشر الذين انذر ورکه خلق ته امنو چا چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعمل کړي نیک ان لهم چې بشک هغه لرا جنات باغون دي تجري بهيږي من تحتها لاندې داغینا الانهار نهرنا كلما کلچی هم رزقوا ورکړي شي منها دغه باغوننا من ثمره سمي رزقا د پاره د رزق قالوا ابوایدی هذا الذي داخو هغه سدي رزقنا چې راکړي شي مونږ ته من قبل وړاندې د دینه واتو به او ور بکړي شي هغه ته متشابها میوه پشان د یوبل ولهم